غیرتی پښتنو السلام علیکم. لږ غلی سه دا شاته ول مکړنګېږئ. داسې ده چې نن د بنو سانحې باندې خدای دا لیکلې وه. زه راتله څو ورځې مخکې، خو نن مې پلانې روان ده او بیا په کومه ورځ مې دلته پروګرام و، په هغه ورځ دا جرګه تله وزیر اعلی صاحب ته. نو دې له وجې نه چې کوم ده دا راتلګ مې په شاسه د بني او د موږ د علاقې ډېره زړه رشته ده. بنو یې موږ ضلع وه، لکې یې تحصیل و او یوه مو وینه ده، یو مو وطن ده، یو مو خاوره ده. په دغه ښار کې لوی سلي یو. ما په بنو شیدوه ورته په طور جج ملازمت کړی ده، تاسو مشران ته به پته وي. او نن د دې تاسو ته راتلګ بنیادي دوه وجې وې. یوه خو دا وه چې ګاونډ مو هم یم، د قوم مو یم، یو وطن مو ده. نو خامخا د تا په غم چې تا په تکلیف چې تا ته ودرېدل چې کوم دا دا ما فرض و. نو زه د ګردي بنو خلکو سره چې دا کم 3 کسان شهیدان سوي دي او دا 13 یا چوکې اته باندې شل شي، دا چې کم کسان زخمیان سوي دي، زه د مرحومین دپاره چې الله تعالی دې هغوی ته جنت الفردوس ورکړي او زخمیانو ته د خدای شفا ورکړي. دومه خبره دا ده چې دا نن واقعه بنو چې وسوه، داسې واقعات هر ځای لګیا دي. ما د حلقې د لکي مروت چې په یوه کال شي تقریبا 12-14 کسان چې کوم ده د فوج د لاسه مړه سلل، چې دهشتګرد نه و، دی ورته کولیټرل ډیمیج وایي، چې په لارې موږ روان وو، شک مو په اوس بیا مو وویستل. دا ظلم، دا په ظلم چې راځي، دا جبر چې راځي، دا په فیستایت چې راځي، او د دې مذمت بحیثیت مسلمان او بحیثیت پښتانه په هر پښتون او په هر پاکستانی فرض ده. موږ ته پته ده چې د بنو نه دا مخکې چې دا کومه واقعه ولوسوه او چې کوم خلکو ته تا دهشتګرد وویله، چې کوم مزدوران مړه پراته وو او په سړک باندې دا ویډیو موږ کتله، نو موږ په دې پوهېدلو چې دا خپله پرده ته دا بې ګناهو په وینې باندې پټوې لګیا یې، چې که زه مړ سله نو ما څوک مړ که، مړ که خو هغه مړ که که نه چې چا ته مړ کړې. دا بې ګناه وژل او بیا په بې ګناه په وینې باندې دا ناره کول چې یاره ما دهشتګرد مړ که، دا ډېره قابل افسوس خبره ده. بیا دومه واقعه کېږي. نو دا دومه واقعه چې ده خلک ډېر په احتیاط سره زه به وایي چې مبادا فوج رانه خفه نشي. سوال دا ده چې ولې په دا پښتونخوا چې دا موږ جان نه خلاصېږي د دې فوج نه. د پښتنو سن 1979 نه واخله چې ببر کارمل حکومت په افغانستان چې راغلی ده، نو زموږ چې کوم ده دا امتحان شروع ده چې کوم د افغانستان پښتانه یا افغانان دلته مهاجر راغلل او هغې نه بعده یا پښتنو دا د پاکستان حکومت خندنای عادت ته چې د ګاونډي په معاملاتو چې دی کلاریدی نشي، هر وخت په افغانستان په مسلو چې ته ورګډې. افغانستان امریکې ته سرټیټي ونه کړه، روس ته سرټیټي ونه کړه، نو دا تا په شیطانیو به تا ته چېرته سرټیټي وکړي.
او دا کومې پالیسۍ دي چې کله په فخر سره وایي چې طالب مې جوړ که، کله په فخر سره وایي چې بھائی سن 94 که تاسو یادي وای مجاهدین کمانډر مو جوړ کړل. کمانډران چې وا ګلبدین حکمتیار دو او احمد شاه مسعود، او کله چې کوم دا وایي چې امریکې ته روس ته ما په افغانستان چې شکست ورکړ، دی تا کار نه ده چې ته په بل ملک په خاوره باندې ورځې او د روس او امریکې سره ته جنګونه کې، والله که د روس مخې والله که ته د امریکې د جنګ مخې افغان دې ورمخته کړی و، او دا په شیمت باندې او په فتنې باندې او په شر د جان ته ځای جوړاوه. او څه دپاره دا وړ عمر د دې افغان په وینه باندې پاکستان حکومت د خولې ته ډالر چې کوم د ورمنډلې سوي دي، او تا چې کوم ده हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, अमेरिकी एजेंट, CIA एजेंट, हम क्या चाहते हैं. زه دا خبره درته وکړم ګډ پښتونخوا پښتنو ته واورئ، د افغانان چې کوم دي دا د دو تورې ته د دو ننګ او د دو پښتو ته سلام کوو. دوی په خپله خاوره باندې د چا بدماشي ونه منله، چې په چا ته نازېدې چې دا کرنل امام ده او دا مې چې کوم د طالب جوړ که، نن هغه طالب تا ته در چیک ده او تا ته سترګو چې سترګې در کړي دي، یوه پالیسي دې وښوه، کله دې ټوپک راوړه، کلاشنکوف دې راوړه، هیروین دې راوړل، خاوره دې په خودکش په دماکو باندې تباه کړه، اخیر کومه ګټه مو وکړه؟ یو پښتون هم د دې دهشتګردۍ د دې جنګ نه برای راست یا بلا واسطه هر یو کور چې کوم د جنازه تللی ده، هر په کام چې هر په کلي چې کوم ده د دغې دهشتګردۍ جوړې دا شخړې جنازې مړي تباهي کاروبار لاړی غربت ده بېروزګاري ده، او بیا نن طالب بیا راغلی ده. ما په لکي بروت چې هم تا راوستی و چې آبادومې، نو چې آباد کړی دې وی نو ښه وه که نه، آبادولو ته دې راوسته، اوس دې بیا ټوپک ور واخیسته، اوس چې کوم ده ما په خاورې بیا جنګ لګیا ده، سزا یې ما ته میلاویږي، زه نه غواړم په خپلې خاورې بدامني. نو لهذا دی تا کومې پالیسۍ دي نه د افغان حکومت لاسته که، هغه چې کوم امارت اسلامي ده ا دې والله که په څه ګڼي ا دې په څه نه ګڼي.